نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمون دویم درس دی په مسأله الجوربین باندې. په ننني بحث او درس کې به دا خبره واضحه کو چې په جوربینو باندې په مسح کولو کې د اختلاف د مذاهبو څه شی دی. مغه مبارک فوري په خپل شرح تحفة الحوزي کې ذکر کوي جلد 1 صفحه 351 باندې، او دلته عنوان لګولی دی المبحث الثالث في تحرير المذاهب في المسح الجوربين. دریم بحث په دې کې دی چې هغه مذاهب تحریر وکړي شي چې په مسح الجوربين کې څه شي دي، او بیان د ما والراجح څه شي دی عندي زما پنځ یو خو به دا وکړي په دې ځکه چې بیان د مذاهب وکړي چې چا په نسبت جوربینو باندې مسح جایز ده چا نه جایز په څه قسمه، او دویم چې کوم دی دا خبره وکړي چې دې کې راجح مسلک کوم یو دی. او مخکې موږ دا ثابته کړه چې دا جورابه دا یو قسم د لفافې یو قسم چې کوم دی د موضع دی، نو لهذا مسح پې جایز ده. دی وایي قال الطحاوي في شرح ابن عسار، امام طحاوي رحمة الله علیه په شرح د ابن عسار کې وایي په صفحه یو کم شپېته کې جلد نمبر 1 کې دی وایي ان لا نرى بأسا بالمسح الجوربين، موږ څه باک نه ګڼو په مسح الجوربين باندې په جوراب مسح جایز ده، خو کله اذا كان صفيقين چې هر کله دا موضع دا جوراب پیړی په داسې شان سره چې تله پکې هم کیدی شي او اوبه هم نه جذب کوي او په خپله په دې پنډۍ پسې په خپله ودرېږي بغیر د تړلو نه، نو په داسې موضع باندې جورابه باندې مسح کول دا جایز دي. قد قال به ابو یوسف و محمد، په دې سره قول کړی امام ابو یوسف رحمة الله علیه و محمد رحمة الله علیه. اور چې امام منیفه دی دی وایي فانه کان لا یرى ذلک، دی وایي مسح الجوربین امام صاحب د هغې پورې جایز نه ګڼي حتی یکونا صفیقین و یکونا مجلدین، چې پیړې هم یې سخینین او صفیقین هم او د دې سره سره مجلد هم لاندې پې چې کومه دی هغه څرمن هم چړاو شوي فیکونا لاندې له پاسه، نو فیکونا کالخفین، نو بیا به دا په مابین په معنا د موضوع کې شي، نو بیا به پې مسح جایز شي. ګورئ امام ابو یوسف او امام محمد رحمة الله علیه په دې چې صرف پیړې او د قدرې شرطونه پکې، نو که مجلد منعلی نه وي مسح پې جایز ده. د امام منیفه رحمة الله په نسبت باندې صفیقین به هم وي خو مجلد به ورسره هم وي. انتهى. او دغه رنګې بیا د نورو کتابونو په حوالو د فقه باندې چې کومه دا خبره ذکر کړې ده او پوره تفصیل یې پکې کړی دی. امام منیفه رحمة الله علیه په نسبت باندې سخینین او صفیقین هم وي او ورسره مجلدین هم وي، او صاحبینو په نسبت باندې که مجلد منعلی نه وي او چې صرف سخینین دي، نو دغه شرطونه چې پکې کوم دی جایز دي چې دا پکې بیا مسح پې جایز ده. او بیا دی ذکر کوي شرح وقایي په حوالې سره چې امام منیفه رحمة الله علیه رجوع کړې ده الی قولهما قول د صاحبینو ته وبه یفتی، او په دقې باندې فتوا ورکولی کېږي چې مسح علی الجوربین به هله جایزي چې سخینین وي اگر که بیا مجلد منعلی نه وي. بیا دی وایي چې منعل څه ته ویلی کېږي ما وضع الجلد على اسفله، چې لاندې ترې نه د څرمن اچولی شوي، لاندې پې څرمن چړاوي شوي، او مجلد به ویلی کېږي دا د تجلید نه دی. تجلید ما وضع الجلد على اعلاه واسفله، چې جلد او څرمن د دې په لفاظ او لاندې حصه دواړه باندې چړاو شوي کلیهما. وحاصل مذهب الحنفیه ان الجوربین ان كان منعلین مجلدین يجوز المسح عليهما باتفاقهم، چې دا جورابې کله منعلی یا مجلدي نو بیا خو به د احنافو درې واړو ائمو په نسبت باندې مسح جایز ده. ولم یکونا منعلین مجلدین، او چې منعلی او مجلدي نه صرف سخینین، نو بیا به دې کې چې کوم د اختلاف کړی دی امام منیفه رحمة الله علیه پې مسح جایز نه وایي، امام ابو حنیفه امام محمد او امام یوسف صاحب پې بیا مسح جایز ګڼي. خو دا سخینین په داسې شان سره چې په دې کې تله کېدی شي او په دې پخپه پسې په خپله تړلی شوي بغیر د شرط نه او اوبه نه جذب کوي، نو بیا چې کوم دی په دې کې هغه مسح جایز ده. او بیا پوره په دې ځای باندې چې کوم دی علماو هغه اقوال په شرح او په بسط سره ذکر کړي دي، هغه شرطونه یې پکې راوړي دي. او بیا د شوافعو هغه مذهب هم چې کوم دی ښه پوره تفصیل سره ذکر کړی دی، او بیا هغه اعتراض ته چې کوم دی جواب کوي چې فإن قلت که چېرته ته ووایې چې قد وقع فی احادیث الباب لفظ الجوربین،
چې په دې حدیث الباب کې په جوربین ذکر شوی چې نبی اسلام مسح علی الجوربین، دا لفظ د جوربین په کې ذکر شوی مطلقاً، دې کې څه تقیید نشته، بالکل مطلق ذکر شوی دی، غیر مقید بشیء من هذه القیود التي قیدهما بها هؤلاء الائمه. په دې کې یو قید نشته دی، کوم قیدونه چې د ائمو ذکر کړل چې یا به منعلی یا به مجلدی یا به سخینی، دا قیدونه میدونه په حدیث کې ذکر نه دي. اګه سائل هم دا تپوس کړو خاص کار چې دې کې په حدیثو کې دا نشته دی چې د منعلی یا د مجلدی یا د سخینی دي، حدیث کې خو مطلقاً ذکر شوی دي. تاسو صدا قیدونه کم ځای نه لګوي، امامان دا قیدونه ولې لګولي دي، او دا قیدونه خو ما په حدیثو کې مونږ نه کړل، وای ما نه دي پیدا کړی په حدیثو کې دا قیدونه، چې په حدیث کې وای دا قیدونه نشته دی، خو بس مطلقي مسأله جوربین راغلی، بس په هر قسمه جوراب چې په هغه باندې مسا جایز ده. نو هغه معترضو او غسائل هم مین نقطه هم دا ځای چې کوم مبارک پوری په دې ځکه هغه جواب کړی ده. نو فما بالهم قیدوهما بها، نو بیا د دې امامانو څه په حق دی په دې خبره، او بیا دوی له څنګه مناسب دی او جایز دی چې لفظ د جوربین په حدیث کې مطلق ذکر شوی دی او دوی مقید کوي واشترطوا جواز المسح علیهما بتلك القیود، او دوی شرطونه ذکر کوي د جواز د مسح لپاره په دغه قیودو باندې، فبعضهم بالتجلید وبعضهم بالتنعیل، بعضې وسره منعل ذکر کوي، بعضې ورسره چې کوم د تنعیل ذکر کوي، وبعضهم بالصفاقة والسخونه، او بعضو ته صفاقت او سخونت شرط کړی دی. نو دا خو حدیث کې نشته دی، دا په حدیث کې نشته دی، او د دې زمانې د خلک هم وایي چې دا شرطونه خو په حدیث کې نشته دی، چې په حدیث کې دا قیدونه نشته، دا قیدونه د ځان نه لګول دي. قلتو مبارک پوری جواب کوي الاصل هو غسل الرجلین، ورې خبره دا ده چې اصل په خپه کې څه شی دی چې هغه په خپه ینځي، لکه قرآن کریم کې نه راغلی کما هو ظاهر القرآن، کوم چې ما په خطبه کې وویل کنه چې وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، په سرونو باندې مسح وکړئ چې کله اوداسه پورته کوي او خپې ووینځئ. په قرآن کریم کې خو د خپو د وینځلو ذکر راغلی. والعدول عنه لا يجوز الا باحاديث صحيحه، الا باحاديث صحيحتين اتفقا على صحتها ائمه الحديث، مگر عدول د دې قرآني کریم د آیت نه دی پکار چې موږ د دې نه اوس خپې نینځو او صرف هغې باندې مسح کوو، مگر د دې نه به عدول اله کېږي چې په صحیح حدیثو باندې ثابت شي، او د دغه حدیث په صحت باندې ائمو د حدیث اتفاق کړی چې دا حدیث صحیح دی، نو بیا به عدول د قرآن کریم د دې آیت نه کېږي، بل حکم ته هغه لکه که احادیث المسح علی الخفین، لکه حدیث د مسح علی الخفین شو، او دغه رنګې نو فجاز العدول عن غسل القدمین الى المسح على الخفین بلا خلاف. نو که ته وایې چې اعتراض وکړي چې مسح علی الخفین، نو مسح الخفین ځکه مونږ کوو د قرآن کریم دغه ظاهر آیت نه پسې چې کوم د مونږ تېر شوي یو چې په مسح الخفین کې صحیح حدیث وارد دی او اتفاق کړی په هغې باندې علما کرام په صحت باندې، هغې کې هېڅ خلاف نشته چا، هر چې احادیث د مسح الجوربین دي نو ففي صحتها کلام عند ائمة الفن، د هغې په صحت کې کلام دی، لکه هغه زه په بل کلیپ کې بیا بیانوم چې مبارک پوري هغه ټول راوړي او ضعیف کړي دي، کما عرفته دی وایي تا وپېژندل، هغه د مخکې ذکر کړي او زه یې وروستو ذکر کوم. نو فکیف یجوز العدول عن غسل القدمین الى المسح على الجوربین مطلقا، نو بیا ته څنګه چې کوم دی د اینځلو د خپې نه هغه مسح د خپې ته ځي، چې په مسح د خپه کې کوم حدیث وارد دی هغه ضعیف دي، او قرآن کریم درته امر کړی چې ته خپه اینځه، نو بیا اینځل څنګه پرېږدي او مسح کې، مسح بیا په هله کولی کېږي چې صحیح حدیث خو په دې کې راغلي که نه. وإلى هذا أشار مسلم بقوله، او دې خبرې ته امام مسلم اشاره کړې ده چې د قرآن کریم ظاهر څنګه پرېږدي، قرآن کریم د الله امر څنګه پرېږدي چې حدیث پکې ضعیف وارد دي او خپه نینځي او مسح پکې، هغه دا ده چې لا یترکو ظاهر القرآن بمثل ابي قیس وهذیل، ظاهر د قرآن کریم به نشي پرېښودی په مثل د ابي قیس راوي باندې او د هذیل راوي باندې. د ابو قیس او هذیل دا دواړه راویان چې کوم دي ضعیفان دي، او د مغیره ابن شعبه دا کم حدیث چې دی په باب د مسح الخفین کې، نو دی ابو قیس او هذیل صرف د مغیره ابن شعبه نه هغه مسح لفظ د جوربین راوړی، صحیح او مشهور روایت د مغیره ابن شعبه نه هغه لفظ چې کوم دی د خفین ثابت دی، نبی صلی الله علیه وسلم مسح علی الخفین. څومره چې شاګردان د مغیره ابن شعبه نه روایت کوي دغه حدیث ته راوړي، پای کې مسح علی الخفین ذکر کوي، نبی علیه السلام مبارکو مسح علی الخفین، او دا هذیل او ابو قیس دی دواړه چې کوم دی د مغیره بن شعبه نه صرف هغه لفظ د مسح علی الجوربین راوړي، او دا دواړه ضعیف دي
او د مغیره بن شعبه دغه مشهور روایت چې کوم د دې اختلاف کړي دا روایت چې کوم د دې شاذ دی لکه مخالفت پکې دغه مشهور او د ثقه نه راغلی دی نو لهذا ما مسلم سوي چې د قران کریم ظاهر موږ د دې راویانو په وجه څنګه پریدو نو ګوره چې دا قیدونه موږ ځکه ولګول د امامانو ځکه دا قیدونه ولګول چې د قران کریم ظاهر په داسې ضعیف روایتو ته څنګه پریدي نو دی وی فلأجل ذلك اشترطوا جواز المسح الجوربين بتلك القيود نو د دې وجنه چې دا روایت ضعیف دي دا کوم چې په جواز د مسح کې د خوپیانو کې معلومیږي جوربینو کې معلومیږي نو دیو چې کوم دې قیدونه ولګول ليكونا في معنى الخفين چې دا جوربین په معنا د موزه کې شي نو په موزه کې حدیث وارد دي هغه صحیح حدیث دي نو بس چې دا جورابه د مسح دا جورابه چې د موزه غلغه ته جوړه شو شرطونه ته د موزه حکم ته نو بس د جورابه حکم هم د موزه شو ويدخلا تحت احاديث الخفين او چې دا داخل شي لاندې د احاديث الخفين نو فرع بعضهم بعض ویل چې ان الجوربين اذا كان مجلدين چې کله دا جوربین مجلدین نو کان فی معنی الخفین دا په معنی د خفین کې شو ورا بعضهم بعضو چې انهما اذا كان منعلین چې کله دا جوراب منعلی نو کان فی معناهما دا خفین هم معنی کې شو وای دا بعضو انهما اذا كان سفیقین سخینین کان فی معناهما او بعضو چې کله دا سخینین او سفیقین او پیړي دا په معنی د خوپک موزه کې شو ویلم یکونا مجلدین ولا منعلین که مجلد منعلی نه والله تعالی اعلم د دې دا معلومه شو د دې قول نه چې دغه اعتراض ته د جواب وکړو او دا مشهور اعتراض لري خلکو چې ردی دا قیدونه ولګي د په حدیث کې نشته دی نو خپل غیر مقلد ورته جواب ورکړو دي توره او د دې په څټ باندې ولګي دا د دې په خلاف باندې کوم دیغه استعمال کړی شو او سنن بیهقی کې امام بیهقی په جلد نمبر 1 او په صفحه 285 کې هم یو روایت راوړی دی او دې فرمایي عن راشد بن نجيح قال رأيت أنس بن مالك راشد بن نجيح فرمایي چې ما ولد أنس بن مالك دخل الخلاء بدخلات داخل شو وعليه جوربان د دب خپو جوراب وي اسفلهما جلود واعلاهما خز چې لاندې چې څرمنې نه جوړو او اعلی چې کوم د خز نه جوړو فمسحا عليهما فدق باندې چې کوم څه وکړل مسح وکړل ګورئ دا صحابي دی انس بن مالک د انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ هغه دغه چې کوم وا جورابه هغه مجلده وا او منعله وا ځکه وسو علماء کرام او ائمه امت چې کوم باندې د قیدونه لګي خدای چې ظاهر د قران کریم څنګه به ضعیف حدیث باندې پرې دي اول دا چې دغه صحابه کرام جو هم دغه موقوف روایت تکل چې د نبی اسلام مبارک دا موزه نه ویل دي چې په داسې حال باندې دا جورابه نه ویل دي چې په داسې حال ده څنګه دې جورابه په پخو کولای خدا ظاهر د دې خبرې دي او دا دلالت په دې خبره کوي چې صحابي موزه چې جورابه چې ولیدلې شو هغه منعله مجلده و کې دې شي ظاهر په ظاهر دا خبر دي ظاهري چې د نبی صلی الله علیه وسلم مبارک جورابه هم دغه سي لہذا هغه خو په معنا داسې جورابه چې هغه مجلده یا منعله یا سخینین سبقین هغه په حکم موزه کې شو نو موزه باندې مسح جایز او په دې جایز ده هر چې د نری جورابي په دې باندې مسح جایز نه ده ځکه چې دغه خپل هم غیر مقلدین دغه خبره کوي او بیا د امام احمد صاحب باره کې لیکلي دي که څوک وشي امام احمد صاحب مطلقاً مسحه جوربین ذکر کړی ده نو هغه وایي چې صحیح مذهب چې د امام احمد بن حنبل ذکر کړی شي او ته رجوع کړی شي نو هغه سره قید د سخونت او د پیړوالي لګولې لکه دا امام ترمذی رحمت الله علیه په ترمذی کې ذکر کړی او ابن قدامه په مغنی کې ذکر کړی چې قد قال احمد في موضع امام احمد سے په ځای کې لیکلي دي لا يجزيه المسح على الجورب جائز نه مسح په جورابو حتى يكونا جوربا صفيقا حتى تر دې چې دا جوراب صفيق او پیړی يقوم قائما برجله چې په خپل پسې ولاړی لان کسور مثل الخفين چې دا نو لیږي او نښکته کېږي په شان د موزې انما مسح القوم الجوربين قوم مسح کړي په جوربین باندې لانه کان عندهم بمنزله الخف ځکه د دې په منزله د جورابه د موزې وا يقوم مقام الخف چې ودرېږي په ځای د موزه باندې په رجل رجل په خپل سړی کې یذهب فيه رجل ويجب سړی به گزي راځي او ټپ کې کولای شي ولا دی ابن قیم څخه بعد اعتراضونه راغستې دي هغه چې کوم دی جواب کړی دي او بیا ابن قیم ویلي دي چې په مابین د جورابو کې او د خفینو کې چې کوم څه فرق مؤثر نشته دی نو دا ویلي دي چې او که جورابه چېرته داسې چې سخینه او صفیقه مجلده منعله نو بیا ټیک ته چې د دې جورابه د
خفین په مابین کې څه فرق نشته دی، د دې جورابې او د دې موضوع په منځ کې څه فرق نشته، دواړه یو شی دي. خو که چېرته کې دا جورابه ته واخلې چې دا نری جورابه وي رقیقین، وما اذا کان رقیقین بحیث لا یتمسکان علی القدمین بلا شد، چې دا په خپه پسې نه ټینګېږي په غیر تړلو نه، او مطلب پکې هم چې کوم نه ممکن دی. نو فهما لیس فی معنی الخفین، دا په معنی الخفین کې نشو، نو فلا شک فی ان بینهما وبین الخفین فرقا مؤثرا، بیا شک په دې کې نشته چې مابین د جورابو کې او د مابین د موضوع کې فرق بیا شته که نه. مې ډېره خبره اوږده کړې ده، ډېره خبره اوږده کړې ده، تل ډېر تفصیلي کړې که دې ذکر کوم نو ډېر ټایم به واخلي، ډېر ټایم به ذکر کې خوانه چوړې دا راووته چې د ده په نسبت باندې دا قیدونه ثابت دي، دا قیدونه علماو لګولي دي. دغه د سنن کبرا د بهقي په حواله مې تم ویله، دا مو ذکر کړل او ډېره ښکلې خبره یې بیا کړې ده. او د ابن قیم هغه بعضې اعتراضونه چې د نور هم راوړي دي هغه هم جواب کړي دي او ډېر ښکلی تفصیلي په دې زبان یې کړی دی. دی اوس وایي والراجح عندي، اصل کې ټکی پکې دا ځای دی، وایي زما په نسبت باندې وایي راجحه دا ده. عبدالرحمن مبارک پوري غیر مقلد لیکي په تحفة الاحوذي صفحه 354 او جلد نمبر 1 کې ان الجوربین اذا کان صفیقین سخینین، وایي جورابه کله صفیقه او سخینه پیړی نو فهما فی معنی الخفین، نو دا بیا په معنی د موضوع کې ده، نو یجوز المسح علیهما، په دې بیا مسح جایز ده. واما اذا کان رقیقین او هر چې نری بحیث لا یتمسکان علی القدمین بلا شد، چې په خپه پسې په غیر تړلو نه ټینګېږي او مشي پکې نه کېږي، تله پکې نه کېږي، نو فما لیس فی معنی الخفین، دا په معنی د موضوع کې نه شوله. او په جواز المسح علیهما عند تأمل، چې څوک په مسح په دې باندې جایز ګڼي، زما په نسبت کې سوچ دی والله تعالی. او بیا دی وایي چې پوه شه په دې خبره چې شمس الحق عظیم آبادي هم قد اختار قول من اشترط في جواز المسح الجوربین تجلید، دا وایي هغه قول غوره کړی دی دغه شمس الحق، دغه هم غیر مقلد دی، قول د هغه چا چې دی د جورابو د مسح جواز دپاره هغه شرط د تجلید لګوي، حيث قال في غایة المقصود. او بیا ټول چې کوم ذکر کړي دي هغه د هغه عبارت تاسو ته مخکې چې کوم دی ما ذکر کړی و، چې هغه دی وایي نبي علیه السلام هغه موضوع خو نه ده ثابته چې هغه د څه شي نه جوړه وه، او چې نه ده جوړه نو په هر قسمه جوراب باندې ورته څنګه مسح کوي، او چې نبي علیه السلام امر کړی وي نو ورته هم ثابته شوی وي، او چې څوک داسې په هره موضوع باندې دغه ثابتوي د مسح علی الجوربین. وایي داسې احتمالات دي لم تطمئن النفس بها، چې نفس په دې سره نه مطمئن کېږي. وقال نبي صلی الله علیه وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک، هغه پرېږده چې شک درته اچوي، د هغه څه نه چې شک درته نه اچوي. او دی وایي بیا د مبارک پوري پسې خپل نظر ورملګری کوي. قلت کلامه هذا حسن طیب، وایي د دې شمس الحق عظیم آبادي دا کلام ډېر ښایسته دی، لکن فی ان القائل یقول، بیا بعضې څه اعتراضونه یې راغېستي دي او بیا چې کوم دی د هغې ورته زبردست جوابونه کړي، او بیا لاندې چې کوم دی د بعضې خلکو استدلالات راغېستي دي چېرته د هغې نه استدلال له مسح الجوربین ثابتېږي. یو حدیث یې راوړی چې نبي علیه السلام یو سیره کې صحابه ولیږل، هغوی ته چې کوم دی یخني ورسېدله، نو دوی چې نبي علیه السلام ورته راغلل نو شکو الیه ما اصابهم من البرد، دوی د یخنۍ نه نبي علیه السلام ته شکایت وکړو، نبي علیه السلام مبارک ورته امر وکړو چې تاسو په خپلو پټکو باندې مسح وکئ، والتساخین، او په تساخینو باندې مسح وکئ. نو تساخین باندې بیا دی ځي چې تساخین دا څه شي ته ویل کېږي، دا یو قسم د موضع دی. شمس الحق عظیم آبادي هغه حواله مې ته ذکر کړل چې دا تساخین هم دا یو قسم د موضع دی. نبي علیه السلام دوی ته د موضع امر کړی و چې په موضع باندې څه وکئ، مسح وکئ. او که دغه هم نه شي نو قلت هذا الحدیث لا یصلح للاستدلال، دویمه خبره پکې جواب دا کوي چې دا حدیث صالح نه دی چې استدلال ته وشي، فإنه منقطع، دا حدیث دی منقطع دی. لهذا دوه جوابونه چې کوم دی بیا دغه اعتراض نه وکړل. او بیا لاندې پسې ډېر اوږد شوی دی، او د حافظ ابن تیمیه په فتاوی کې ویلي چې لفظ دا چې یجوز المسح الجوربین اذا کان یمشي فیهما، چې بس لفظ کې ممکن نو بیا برابره خبره که مجلد او که غیر مجلد وي، بیا سخت قول علما وایي دا دی. نو دی بیا وایي قلت کلام د حافظ ابن تیمیه هم چې کوم دی دا مخالف نه دی د هغې خبر نه، لما اخترنا
من أن جوربين إذا كان سخينين سفيقين يمكن تداول المشي فيهما وي دا زما دغه خوښې نه خو چې کوم دی د علماو د قول دغه نه مخالف نه دی که نه ځکه ابن تیمیه وایي چې جورابه داسې چې پای کې تلل ممکن وي چې تلل پکې ممکن وي خو دا هغه جورابه ده که نه فإنهما في معنى الخفين چې په معنی د خفین وکړي که نه نو دی وایي فإن رحمه الله قید جواز المسح على الجوربين دم چې کوم دی مقید کړی دی هغه جواز د مسح الجوربين باندې بقول اذا كان يمشي بهما دا اوس هم قید لګولی دی او ظاهر د دې نه دا ده چې تطاول د مشي په هغه جوړه کې ممکن ده الا اذا كان سخینا چې هغه کله سي سخیني نو لهذا دا خبره هم داسې کوم دی ذکر کړې ده او بیا لاندې وایي واما اذا كان رقيقين هر کله چې موزه داسې چې هغه رقیقه نری بحيث لا يمكن تطاول المشي بهما چې پای کې تلل نه کېږي نو فلا په هغې بیا مسله ده جایز کما عرفت فيما تقدم لکه دا ته وپېژندله مخکې ذکر شو نو قیاس د جوربین و رقیقین على الخفین نو دی وایي چې قیاس د نرو جورابو په موضوع به کول دا قیاس د فارق دی هذا ما عندي والله تعالی اعلم وایي دا زما په نظ باندې دغسې ده الله په دې خبره ډېر ښه پوهېږي نو د بحث نه جوړه خلاصه دا راووتله چې دی هم دا شرطونه او قیدونه په دې موضوع کې لګوي او څومره اعتراضونه چې دي هغه یې جواب کړي او بعضې روایت دلته په دې باب کې ذکر کړي او د هغې ته چې کوم دی جوابونه کړي چې دا بعضې په دې کې ضعیف دي